په درې حالتونو کې چې کله په انسان باندې حالت راشي نو ځان به وجني لیکن دغه عمل نشي کولی تر دې پورې چې ته داسې حالت په تا باندې راشي څوک په تا باندې مشین کیږي تا وجني او تا ته وایي د الله رب العزت په ذات پسې خبرې وکړه ګستاخانه الفاظ استعمال کړه تاله او په زړه کې د ایمان موجود نو په دغه وخت ته د الفاظ ویلی شي دا ستا لپاره ټیک دي جایز دي ځان بچ کا تا باندې څوک مشین کیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ګستاخانه الفاظ استعمال کا او ودی چې نه مو کو استعمال نه کې ته بالکل الفاظ شي استعمالولې ګستاخانه الفاظ په شرط دی باندې په ځکه ایمان موجودي جایز ځان بچ کا دغه رنګ راځه صحابه او ته قران مجید او د څه راځه ځان بچ کولای شي لیکن درې کارونه داسې درې اعمال چې تاسو کو وجنی چې ودی جنم دا کار وکا ځان به وجنی خدا عمل بنکې دومره یو لوی شان عمل له یو دا چې تاسو کوی چې شابه وجنم دی دا پلانې کس قتل کا تا قتلوم او دا پلانې قتل کا ځان مړکه خو پلانې قتل څوک په قتل کې نه تاسو کوی لا چې پلانې مسلمان ولکه تا ولما ځان مړکه لیکن بل کس ساده لاسونه قتل نشي یو دا عمل له چې بالکل جایز نه دی په هر صورت جایز نه دی دویم چې کله تاسو مجبور کی چې شابه زنا وکا نو په یو حالت کې زنا کول دا جایز نه دی په هر حالت کې حرام دی کو حالت ته اکراه دی که غیر اکراه دی که هر حالت ته زنا کول دا حرام دی کو تاسو وجه انسان مړ کو چې زنا ونه کی دریم بیزتی د چا د خور بیزتی کول د چا د مور بیزتی کول دا اتفاقا حرام دی ځان ملک چې څوک تی وجنی چې ودی جنم خوشابه د پلانې بیزتی وکا د پلانی کس بیزتی وکا د مسلمان بیزتی وکا بیزتی کول په اتفاق د علماء باندې حرام دی کو تاسو وجنی ځان ملکا لیکن د چا بیزتی ونه کین اوس بیزتی څه ته وایي بیزتی د بل خور بیزته کول د خپل بل مور بیزته کول تاسو وګورئ دی حالات ته دا سره واندي پروفیسور په خپل باندې د ډیرو جنکو د زنا اعتراف کوي پروفیسور په خپل باندې ډانس کوي ګډیږي د زنانو مخې ته هغه زنانه ویډیوګانې کوي دا بیزتی نه ده لویه ګناه ده انتهایی عظیمه ګناه ده دی وجنه چې کم ځای کې د چا بیزتی کیږي خلق ذهن او کنسپټ داسې جوړ شوی چې هغه د خپل خور رور اولاد دا بوزي پیدا سي په مشهوري تعلیم د هغه سپری هر څه سپری او دیو ډانس تا وېدار پښتون روایت دي ګډېدل رباب وهل دا وې د پښتون روایت دي پښتون روایت قطعا دانه دي د پښتون روایت دا بهادری ده د پښتون روایت دا په دین باندې کلک ودرېدل لري پښتون روایت داري چې انسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ باندې کلک عمل وکي دا اصل روایت دي لیکن خلکو هغه پرې خو سره په ډول ډبلی پسې او دغه رنګ په رباب پسې او دغه رنګ په ډانسونو پسې روان شو